فتاوی رضویہ کی لکھی جلد نمبر 14 358 صفحہ کی اگر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا مطلقاً انکار کفر ہے. اگر نبی علیہ السلام د بشریت څخه مطلقاً انکار کول دا کفر دی. او زموږ بریلیوان وایي دا بریلیوان د پنجاب او د سیند چې کوم دی هغه د نبی علیه السلام د بشریت انکار کوي. موږ د بشریت انکار نه کوو. نو ته په پوهېږې نه بریلیوان هم د نبی علیه السلام د بشریت انکار نه کوي خو هغه بشر یې نوراني بشر بولي. لکه تا چې کتاب عقیده ناجیه کې لیکلي چې انبیاء کرام عام انسانان نه دي بلکې دا نوراني بشرونه دي. نو دا رقم عقیده د بریلیوان هم دغه د عام انسانان نه دي بلکې دا چې دا یو خاص قسم انسانان دي نورانی دي دا د نورو جوړ دي دا. او ته هم دغه وایه. اوس موږ پر دې باندې څه دلایل ذکر کوو چې انبیاء کرام بشر دي چې زموږ د اهل سنت والجماعت دلایل دي پای کې صفا دا لیکل دي چې انبیاء کرام انسانان دي رجال دي. لکه یو ځای ذکر کی قرآن کریم وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى وما ارسلنا ندرستول من قبلك مخکستا. الله وايي نبی علیہ السلام ته موږ مخکستا نه دي استولي مگر الا رجالا مگر نارینه ولو. نارینه مې راستولي ښځې نه ولې او نارینه دا فرشتې نه دي دا نور نه دي دا انسانان دي. دا نوحي الیهم موږ وحي کوله دی لره من اهل القرى او د لیکلو والا څخه ولو. څه معنا په دغه کلي کې پیدا سوي ولو د هلته ژوند کوي دغه انسانان څخه موږ انبیا جوړ کړي ولو. بل ځای ذکر کوي اذ قال ربك للملائکة انی خالق بشرا من طین. سو چې ویلی رب ستا للملائکة فرشتو لره انی زه چې یم خالق پیدا کوونکی بشرا یو بشر لره من طین د خټو څخه. ور آدم علیه السلام چې د انبیاء کرامو د انسانانو د ټولو پلار دی هغه د خټو پیدا دی هغه نبی دی. الله وایي زه د خټو څخه پیدا کومه د خاورې څخه پیدا کومه او ته دا نور دی ذاتا نور دی دغه صرف ظاهري شکل و صورت د بشر دی حقیقت کې نور دی. دلته به څه کوي انی خالق بشرا من طین زه پیدا کوونکی بشر لره من طین. بل ځای ذکر کوي قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا. قل ورته سبحان ربی پاک دی رب زما هل کنت نه یم زه الا بشرا رسولا مگر بشر یم رسول. څه معنا بشر یم اوس ما اوس فرق دا دی زه رسول یم تاسو. شپږم دلیل دا دی چې الله پاک دا ذکر کوي چې الله یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس. الله غذاتی الله چې کوم دی یصطفی خوشی من الملائکة د فرشتو څخه رسلا پیغمبران لره. ګور الله خوشی د فرشتو څخه رسول څه معنا داسې فرشتې چې هغه پیغامات د الله وړي مځکې لره د اسمانو څخه لکه جبریل علیه السلام چې به وحی راوړی دی. ومن الناس او د انسانانو څخه. نو چې اوس انسان سلو انبیاء کرام چې د انسانان دي دا د انسانانو څخه زه پیغمبران خوښوم. او بل آیت سوره کهف کې چې ذکر کیږي قل ورته انما انا بشر مثلکم یوحى الی. قل ورته انما یقینا انا زه چې یم بشر زه بشر یم مثلکم ستاسو غوندې یوحى الی وحی کیږي ما لره انما د یقینا الهکم اله ستی چې دی اله واحد دا یو اله دی. ګور دلته چې بشر مثلکم بریلیوان وایي تاسو به دی نه وایئ چې دغه نه انبیا زموږ رقم دي وینې او دا زموږ د پښین بریلیان هم لیکلي چې عام انسانان نه دي دا بلکې د هغه رقم عام انسانان ولو خو فرق دا و زموږ د انبیا په مابین کې چې هغه اعلی انسانانو کامل ترین انسانان ولو اور د هدایت پر اعلی مقام باندې ولو د دا رقم صفات خاوندانو لکه څنګه چې عام انسانان دي. پاتسو اصل د هغه رقم ولو دی دا زموږ رقم انسانان ولو. مثلکم یوحى الی چې وحی کده الی یوحى الی وحی کیږي ما لره انما الهکم اله واحد یقینا اله ستاسو چې کوم دی اله دی یو.
بل ځای ذکر کوي قل ورته لو کان فی الارض ملائکة یمشون مطمئنین لنزلنا علیهم من السماء ملکا رسولا. قل ورته لو کان فی الارض کچیر سیول. اوس کفار به ویل چې د انبیاء کرام ولې بشر دي دا به نور وایي دا به فرشتې راکړی موږ لره. نو الله وایي چې که چیر تاسو فرشتې وایي تاسو لره به فرشتې بیا پیغمبران راکړل. تاسو انسانان یاست نو ځکه انسانان به دله راځي. اوس بریلویان څه پکې وایي. قل ورته لو کان فی الارض کچیر وای پمځ کې ملائکتون فرشتې یمشون تګ کوي مطمئنین داس په اطمینان باندې لکه څنګه تاسو ګرځي. لنزلنا علیهم خامخا بنازل کړي علیهم پر دې باندې من السماء د اسمان څخه ملکن. الله یې موږ بنازل کړي د پر دې باندې د اسمان څخه ملکن رسولا د فرشته پیغمبر وای چې پمځ کې انسانان ګرځي نو ځکه فرشتې به بیا دې لره پیغمبر نه راځي دې لره به انسانان پیغمبران راځي. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت دی شمائل کی ذکر دی وی کان بشر من البشر. نبی علیہ السلام چې یو بشرو د بشرو څخه لکه څنګه چې نور بشرونه دي دایم د هغه رقم بشرولو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي چې څو وخت کفارو نبی علیہ السلام پر شا باندې هغه لرې کښېښوي او ګندګي یې کښېښوله او نبی علیہ السلام په غاړه کې ټوټۍ واچوي کشوي یې. نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ولرالی سی ورته ویلې هلته څه فرمایي ول اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله. آیا تاسو وژنئ یو سړي لره چې دی وایي چې رب زما الله دی. اتقتلون رجلا نبی علیه اسلام ته رجل ویلی. تاسو یو داسې سړی وژنئ چې هغه وایي زما رب صرف یو الله دی. پر دې خبره باندې وژني. نو معلومه سله چې ګوره چې د نبی علیہ السلام زوجه مطهره او د نبی علیہ السلام خسر مبارک دا دواړو دا عقیده ده او دا رقم د ټولو صحابه کرامو دا عقیده وله. امام الصحابه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه وایي چې رجلان دي. حضرت عائشہ رضی الله عنها وایي بشران دي. قرآن وایي چې دا بشر دي دا رجل دي. نو بیا چې نور انسانان وایي یا دا بشر نه دي. قرآن وایي بشر مثلکم دا ستاسو رقم بشر دی او خلک وایي زموږ رقم بشر نه دی. نو دا خو نه د قرآن د مني نه د ابوبکر صدیق د مني او نه د حضرت عایشې د مني او نه د امامانو د مني. نو دا خو جلا یو مذهب دی. نو زموږ په نیز باندې انبیاء کرام دا اعلی مخلوقات دي. په بشر کې اعلی مخلوق دي خو بشر دي. په اعتبار د ذات باندې بشر دي. په اعتبار د صفت او د هدایت او د نبوت باندې دا نور دي. او کوم عقیده چې زموږ د اپشن بریلیانو لیکلې ده په عقیده ناجیه کې هغه عقیده عین په مفتی احمد یار خان نعیمي صاحب خپل کتابو کې رسایل او خدا کې لیکلې ده.